وصل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء مکی سورت دی سورت سورة الأنبياء وی زکچی پدی سورت کی ولسو پیغمبرانو ذکر دی. د دین علاوہ د پیغمبرانو فضائل، د دوی دعوت او تبلیغ، د پیغمبرانو د مخالفین انجام دا هم پدی صورت کی ذکر کیگی. نو پدی بنا د دی صورت نم سورۃ الانبیاء. دا صورت مکی صورت دی، یعنی د نبی علیہ السلام د ہجرت نہ وړاندې نازل شوی. په مکی صورت کې درې مضامین عموماً بیانېږي. اول توحید، یعنی الله یو دی، هیڅ قسم شریک نه لري، نه د ذات په لحاظ سره او نه د صفاتونو په لحاظ سره هیڅ قسم شریک نه لري. الله یوازې دی، یک تنها دی. سچ کوي په خپل کې چاته ضرورت نشته. او د الله سره شرک کول د الله جل شانه په نسبت باندې دا ناقابل معافی جرم دی. چا چې شرک وکړ او دې مړ شو نو د دې لپاره هیڅ قسم بخښنه نشته، ځکه د ډېر خطرناک ګناه کړی دی. د توحید په مقابل کې شرک راځي. په مکی سورتونو کې اول مضمون د توحید بیانېږي، دویم مضمون د رسالت بیانېږي چې د آدم علیه السلام نه واخلا تر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول د الله محبوب پیغمبرانو دې ټول ته چې الله کوم ذمہ داری او خدمت ورکړو دی خپل قومونو ته رسولیو. دا د پیغمبرانو خدمت. پیغمبران د هر قسم وړو او لوی ګناهونو الله جل شانه پاک او محفوظ ساتلی دي. او پیغمبران دا سړیو انسانانو، نارینو، نه پیریانو، نه فرشتي وي او نه زنانا، بلکې دا انسانان او سړی او د الله رب العالمین منتخب او پاک بندگان پیغمبران. دویم مضمون، دریم مضمون په مکی سورتونو کې د مرګ نه بعد د زندگی ذکر دی. چونکہ په مکی زندگی کې د نبی علیہ السلام مقابل مشرکان د مکیو او غیب وی چې انسان مړ شو قصه ختم شو. الله دا غي تردید بار بار کوي چې مړ کېدل سره قصه ختميږي نه، مړ کېدل سره بل زندگی شروع کیږي. یو د قبر د دینه بعد بیا د آخرت دا، نو دا خبر استاسو غلط ده. نو په مکی سورتونو کې دریم مضمون د آخرت. د آخرت په حالاتو کې د مرګ نه بعد ټول هر څه شامل دي. د مرګ نه بعد د قبر عذاب او د قبر زندگی، د مرګ نه بعد د قبر نه پاسېدل او د حساب کتاب میدان زندگی، پولیس صراط، جنت جهنم، دا ټول په آخرت کې داخل دي. نو په مکی سورتونو کې دا درې مضامین بیانېږي. دا مکی سورت دی، په دې کې به دا درې واړه الله پاک ذکر کوي. په دې سورت کې دا سورت په اعتبار د ترتیب قرآنی سره 21م دی. د دې نه مخکې په دې قرآن کې 20 سورتونه تیر شو یا 21م دی. او د نزول په لحاظ سره دا سورت 3 او یایم دی. 3 او یایم
د دین مخکې 2 سورتونه نازل شوي او دا 3 یم ده. په دې سورت کې وګورو 112 آیاتونه دي، 1180 کلمې دي، 5150 حروف دي. د دې سورت د مخکې سورت سره ربط او مناسبت دا دی چې د مخکې سورت په آخري آیاتونو کې د کافرانو اعتراض ذکر شو چې د مرګ نه بعد خو سشته نه. الله پاک د دې سورت په شروع کې د قیامت تذکرہ فرمایي چې د مرګ نه بعد غټه ژوندۍ د وغه یو قیامت دی، حساب کتاب. یا د مخکې سورت په آخره کې د کافرانو اعتراض بیان شو چې دا پیغمبر زمونږ د طبیعت مطابق معجزه ولې نه راوړي. دا غي ذکر بار بار شوی دی. د دې فرمایشي معجزې سوي یره منګه شام ته سفر کو دا لار ډیر وګدا دا دیره ته لند کی دا د انسان کار دی، دا خدای الله کار دی او مطالبه د انسان نه کی به وقفن یا به وتوی چې ته چې کوم کتاب یادې چې دا د الله کتاب دی، دا قران نو بس دار تعالی فرشتي وروړي سلور فرشتو دي نیولې وي او هغه دی راضي منګه دی وینو چې دا کتاب راوړو او زمنګ نوم دې پکې لیکل چې دا پلانې دی ایمان راوړو. نو دو عقل من سړي خبره ده. یا په مکه مکرمه کې وبنشتا دلته موږ ته نهرونه جاری کا، الکه نهرونه جاری کول دا پیغمبر د دې لپاره او یا به ورتوي چې د صفا مروه دا کوم غونډې ده نو دارا ته د سرو زرو ګرځوا، د سرو زرو بس من په پیښو چې ته پیغمبر دا فرمایشي معجزه کله به وي چې ته وي چې پیغمبر نو الله پاک دې راشي او مونږ دې ووینو چې تعالی وحی درکې نو مونږ په پیښو چې ته پیغمبر دا د بی وقوفه او د خرطوب خبره به کافرانو نبی علیہ السلام ته کوي بی وقوفه. نو د مخکې صورت په شروع په اخره کې د کافرانو دا خبره ذکر شو چې ولې زمونږ د طبیعت مطابق معجزې نه راوړي او په دې صورت کې د کافرانو دغه اعتراض ذکر کیږي چې زمونږ د طبیعت مطابق معجزې ولې نه راوړي. اصل کتاب په ضد دی د ضد د وجه خبرې کولې دا نه چې دی حق تسلیمو. الله فرمایي چې موږ د دې د طبیعت مطابق معجزم دی پیغمبر ته ورکو دی بیان نه ملي لکه مخکینو قومونو کې داسې تیر شو. صالح علیہ السلام ته وی د دې غر نه مونږ ته اوخه پیدا کا چې الله اوخه ورکړ دی بیا ومنل د دې د طبیعت مطابق معجزه خو لیکن دی بیان نه منله اسی دی دا خبره کې مانی نه ایمان نه وروړو نو باندې دا غي د پاره کې یا د دې صورت د مخ کې صورت سره ربط او مناسبت دار چې د مخ کې صورت په اخره کې د نبی عليه السلام ذمہ داری ذکر شو وامر اهلک بالصلاه واصبر عليها بل اهل عيال ته د مانځه حکم کوا او په خپلم په دې صبر کوا مونږ کوا او د دې صورت په اخره کې هم د نبی عليه السلام ذمہ داری ذکر کیږي قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد د نبی عليه السلام ذمہ داری ذکر کیږي یا د دې صورت د مخ کې صورت سره ربط او مناسبت دار چې مخکې صورت سورې طه کې د قیامت حالات ذکر شو او د دې صورت په شروع کې هم د قیامت حالات ذکر کی نو دا خو د دې صورت د مخکې صورت سره ربط او مناسبت د دې صورت په اولنې رکوع کې د کافرانو د قیامت نه يرول ذکر کی چې کافرانو چې قیامت نشتا نو کوری قیامت نزدې را روان دي او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم انسان وفات شو په د قیامت راغی څه مطلب چې د قیامت د عذابونو یا د خوشالو سلسله شروع شو
نو څه په قبر کې او څه د دې نه بعد بیا آخرت جنت جهنم کې خو سلسله شروع شو. او بیا الله پاک فرمایي چې دا کافران قران مجید کلم چې دې ته قران مجید آیاتونه راشي یا سم معجزه راشي یا د الله جل شانه احکامات راشي دی هغه ته وخت دی خود عمل بنیت نه د ټوک بنیت بیا باغی پس خپل منځ کې ټوکې کوي. لکه د کافرانو کې یو مشر غالبا ولید ابن مغیره نوم چې نبی علیہ السلام په قران کې چرته د مخکنو قومونو د هلاکت قصه وکړه لکه عادیان الله داسې هلاک کړو سمودیان داسې دې ظالم په ملګری راغون کړ تاسو راشي کړ زرت داغینه مزیدار قصه وکړه. نو چې په ایران کې کم پهلوانان تیر شو داغي قصې به شروع او داغي سره بګانم لګېدلی و دمه بګانه ویرا او ګوري کنه زما د قصې خوان ډیر دي کله د پیغمبر د قصې خوان ډیر ټوکې به کولې د الله کتاب پسې. او بیا الله پاک فرمایي چې دا کافران وایي نبی علیہ السلام به یادو چې دا خو زمونږ استاد په شان یو سړی دی موږ ته د تابعداري وکړو نعوذ بالله دا خو جادوګر دی نو موږ به جادوګر پسې ځو. او بیا به وی چې دا دې کې خبره کوي چې ما ته وحی کیږي دا د ځوانې خوبونه دي قران د الله کتاب کله به وی چې دا خود د ځانه جوړ کړی دی دا قران د الله کتاب نه کله به وی دا شاعر دی دا دې چې خبره کې دا شعرونه جوړ کړی دي موږ ته زمونږ د طبيعت مطابق معجزه وروړي. الله پاک فرمایي چې معجزې د مخکنو قومونو خلقو دي وګوري هغه تراغل واغې نو منلي ایمان هغه نو وروړي تر دې چې موږ هلاک نو کدی ایمان نو موږ بدیم هلاک. او بیا الله پاک فرمایي کله چې تاسو په یو مسله باندې نه پیږئ نو د یو فی عالم نه تاسو کوي خپل مسله حل کوي او دا دلیل د تقلید دی چې یو سړی په دین باندې نه پیږي یو امام پسې بځي چې په دین دی پیږي نو موږ تاسو چې په خپل په دین نه پیږو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې ځو. بلې کافرانو وایي چې دا پیغمبرو نبی علیہ السلام به یادو نو د پکاده چې خوراک نه کولی الله جواب کوي چې پیغمبر خو انسان دی او خوراک انسان ته ضرورت نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په برکت د نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. اقترب للناس نزدې شو خلقو ته حسابهم حساب دوی وهم فی غفلت معرضون او دی په غفلت کې دي د سوچ او فکر نه او اعراض کوونکې دي د ایمان نوړو قیامت ورته نږدې راغی. ما یاتیهم من ذکر من ربهم محدث نرازی دی کافرانو ته من ذکر س قرآن او آیاتنا من ربهم د دوی د رب د طرفنا محدث نبی آیاتنا نبی وحی نازل شي الا استمعوه مگر دی ورتغوق دی وهم يلعبون بي دالو بټوقي غني آیت نازل شي هغه پسې ټوکي لاهیه قلوبهم غافل دینا خبر دی د دې زړه واسر النجوا او دی کافرانو پټکړه مشوره پټکړه دی مشوره کوم مشوره رستو مشورې تفصیل روان دي مشوره پټکړه الذين كسانوا ظلموا چې مشرکان مشوره دا هل هذا ندی دا سړی الا بشر مثلكم مگر یو سړی دی پشان استاسو چې دی وایي پیغمبر ما نو دا خو زمنګ پشان دی دا لا څنګه پیغمبر دی دغه سجوده حالت نشته الا بشر مثلكم مگر سړی دی پشان استاسو او فتاتون السحر آیاتاسو قبل وی جادو وانتم تبصرون او حال دار چې تاسو پیږي چې دا د خبرې سحر جادو دی او دا پیغمبر په خپل جادوګر دی تاسو جادو پسې ځئ. قال ربي يعلم القول في السماء والارض نبی علیہ السلام فرمایل رب زما پیږي القول په وینا باندې په السماء په اسمان او پسمکو کې هو السميع العليم دا الله پاک اوریدونکو عالم دی. بل قالوا بلکې وای دا کافران اضغاث احلام ددو دا خبرې دا ګډ وډ خوبونه د ځوانې دي بل افتراه بلکې دا قران د ځانه جوړ کړي دي
بل هو شاعر بلکې دا شاعر دی فلیأتنا بآیة پکار دی چې دی موږ ته راوړي یو معجزه ده موږ د طبیعت مطابق کما ارسل الاولون لکه څنګه چې ورکړي شو را لېږلي شو په هغې باندې مخکني پیغمبران ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها نو ایمان نوړي مخکې د دوی نه هیڅ یو کلي والا منګه هلاک کړي هغوی افهم یؤمنون دوی به ایمان راوړي وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي او موږ نه دي لېږلي مخکې ستا نه هیڅ قسم پیغمبر الا رجالا مګر سړي نوحي لهم چې موږ وحي کوله دوی ته فاسألوا پس تاسو تپوسو کوئ اهل الذکر د علماؤنا ان کنتم لا تعلمون کچرې تاسو په مسله باندې نه پوهېږئ وما جعلناهم او موږ نو ګرځولي دا پیغمبران جسدا بدننا لا ياكلون الطعام چې دی به خوراک نه کوو چې بدن لري خوراک ضرورت نشته کنه وما كانوا خالدين او نو هغوی همیشه ثم صدقناهم الوعد بیا موږ رښتیا کړه خپل وعده د عذاب په کافرانو باندې فانجینا پس موږ نجات ورکړي پیغمبر او مؤمنانو ته ومن نشوا کسان چې موږ غوښتل وهلكنا المسرفين موږ هلاک کړل دا کافران لقد انزلنا اليكم كتابا فتاقي سره موږ نازلو تاسو کتاب فيه ذکرکم چې باغی کې نصیحت د دې لپاره دی نصیحت د تاسو لپاره افلا تعقلون تاسو عقل نه لري واخر دعوانا الحمد